پات کې یو سړی چې د جومات امام او خپله ښځه یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. اخر ولې او پس وجه دوستانو که چېرې تاسو لري پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشه ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. دوستانو دا واقعه په سوات بادیان کې رامخې ته شوې وه. یو جومات امام راپاڅي او خپله ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. اخر پس وجه ډېرو خلکو دا سوال اوچت کړی دی چې جومات امام اخر دا کار ولې کوي، دې ته ولې دومره مجبورېږي چې خپله د یو میاشتې ناوې ښځه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. خو هغه کس ټولې خبرې راښکاره کړې دي او وایي چې ما خپله ښځه بې ګناه نه ده قتل کړې، زما په ښځه کې ورانې و، ما د غیرت په نوم باندې خپله ښځه قتل کړه. دوستانو د دغه کس وینا چې زه په دغه ورځ باندې د مدرسې نه راغلم، ما سره به په معمولي ډول باندې یعنې ما سره به روزانه صبر یا چاقو یا چاړه خامخا په لاس کې وو. ما به د خپل حفاظت لپاره ځان سره ساتله ځکه چې زموږ کور په یو دشته ځای کې و. دوستانو چې کله زه په دغه ورځ باندې د مدرسې نه کور ته راغلم، زما ته لږ لیټ کولاو شو. خو چې کله ول کولاو شو د کوټې ته دننه شوم، زما په کوټه کې یو سړی ګورم چې هغه زما ښځې سره ناست دی او خبرې ورسره کوي. هغه سړی نه زه پېژنم خو زما د ښځې یار دی، زما ښځه یې پېژني. خو ما تبر راواغېستو، اول مې خپله ښځه قتل کړه او بیا مې هغه سړی قتل کړو. دوستانو د دې سړي دا وینا ده چې ما دا قتل په خپله باندې نه دی کړی، ما دا قتل د غیرت په نوم باندې کړی دی. خو په دې باندې ما ته پانسي میلاو شي زه پرې خوشحاله یم، ځکه چې یو نیم قتل هغه بې ګناه وشي، خو ما دا قتل بې ګناه نه دی کړی، ځکه دې سړي زما په عزت باندې لاس اچولی او نه زما ښځه خرابه وه. خو دا سړی په دغه ورځ باندې زموږ کور ته په زبردستۍ راغلی و او زما ښځې سره یې څه جنسي زیاتۍ کړې و. د هغې نه بعد زما ښځې ورسره بیا خبرې شروع کړې وې. چې کله زه پرې د پاسه راغلم نو ما ته مې ښځې ور لیټ کولاو کړو او بیا مې ښځه دې د بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دغه امام ټولې خبرې راښکاره کړې او دا وایي که د دې نه چې انسان میلاوېدی شي نو ما ترې میلاو شي. دوستانو که زموږ ویډیو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشه ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوېږي.